ابو طالب داسې غیر چاپیره وکتل نه ابو جهل ورته مخامخ ناست ابو جهل ورته وی د پلار نیکه دین د عبدالمطلب دین پرې نه دی ګورې مرګ نه وای نه یېرېږي د پلار نیکه دین پرې نه دی نو د ابو طالب آخري الفاظ داو وی اموت علی ملت عبدالمطلب اے محمد صلی الله علیه وسلم زستا په دین نه زه د خپل پلار د عبدالمطلب په دین باندې مړ کېږم زستا دین نه منم او چې دی وفات شو مړ شو نبی علیہ السلام ډیر زیات غمجن شو ډیر زیات غمجن او د سترګو نه اوښکې بهېدې او نبی علیہ السلام فرمایل وی قسم په الله ترو زه به درله در هغې پورې د الله نه بخښنه غواړم تر څو چې زه الله نه یم منع کړی تا ما سره ډېر ښه کړي دي تا ما سره ډېرې سختۍ برداشت کړي دي زه به د الله نه ستا دپاره مغفرت تر هغې پورې غواړم تر څو چې الله نه یم منع کړی نبی علیہ السلام به د خپل تره دپاره د مغفرت دعاګانې غوښتي په لسم کال د نبی علیه السلام د نبوت باندې د نبی علیه السلام تر ابو طالب وفات شو د رمضان المبارک میاشت وه بعضې وایي د شوال میاشت وه نو چې کله د نبی علیه السلام دا تر وفات کېده که نه نو د سره مشرکین مکه غیر چاپیره ناستو چې پای کې ابو جهل او داسې نور سرداران دوی ناستو نبی علیه السلام راغی او د خپل تره ته یې وی ای زما تره ته لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ووایه چې د الله په دربار کې ما ته ستا د سفارش یو حجت میلو شي چې زه د الله په دربار کې کم از کم ستا سفارش خو کولی شم دا کلمه خو ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه خو اوس ووایه که نه ابو طالب داسې غیر چاپیره وکتل نه ابو جهل ورته مخامخ ناست ابو جهل ورته وی د پلار نیکه دین د عبدالمطلب دین پرې نه دی ګورې مرګ نه وای نه یېرېږي د پلار نیکه دین پرې نه دی نو د ابو طالب آخري الفاظ داو وی اموت علی ملت عبدالمطلب اے محمد صلی الله علیه وسلم زستا په دین نه زه د خپل پلار د عبدالمطلب په دین باندې مړ کېږم زستا دین نه منم او چې دی وفات شو مړ شو نبی علیہ السلام ډیر زیات غمجن شو ډیر زیات غمجن او د سترګو نه اوښکې بهېدې او نبی علیہ السلام فرمایل وی قسم په الله ترو زه به درله در هغې پورې د الله نه بخښنه غواړم تر څو چې زه الله نه یم منع کړی تا ما سره ډېر ښه کړي دي تا ما سره ډېرې سختۍ برداشت کړي دي زه به د الله نه ستا دپاره مغفرت تر هغې پورې غواړم تر څو چې الله نه یم منع کړی نبی علیہ السلام به د خپل تره دپاره د مغفرت دعاګانې غوښتي الله دا آیت نازل کو بما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نیو پیغمبر لره مناسب دی نیو بل مؤمن لره مناسب دی چې د رشتہ دار یو د ته پته ده چې دا کافر دی او بیا علم د مغفرت دعا غواړي الله پاک پیغمبره ستا تره د دنیا نه کافر تړلی دی دله به د مغفرت دعاګانې نه غواړي نبی علیہ السلام منع شو او بیا الله تبارک وتعالی آیت نازل کو انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دا الله پاک پیغمبر دا هدایت ستا په لاس کې نه دی چې ته د چا سره مینه کوې او ته هغه ته هدایت ورکوې هدایت د الله په لاس کې دی چې چا ته خوښه شي ورکوي یقینا ستا د خپل تر سره ډیره مینه ده خو الله د هغه په قسمت ایمان لیکلی نه و انک لا تهدی من احببت ته هدایت نشي کولی د الله پاک پیغمبره د هدایت اختیار زمونږ په لاس کې دی د دې وجې نه په خپل ایمان باندې ډیر زیات شکر ایستل پکار دی ډیر زیات شکر ایستل پکار دی چې کله ابو طالب وفات شو نو
عباس رضی الله تعالی عنہ راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای مرارو کنه یورارو دی ابو طالب خو ستا ډیر خدمت کړی دی، ډیر زیات خدمت کړی دی، آیا ستا دی خدمت په دته څه بدله میلاویږي په آخرت کې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او دا بدله به ورته میلاویږي چې بره جسم به د عذاب نه بچ وي او د خپو د ګوټو بورې به په اور د جهنم کې وي، خو داسې اور د جهنم به وي چې د هغې نه به د دماغ هم پوټ کېږي. الله دې کې یو نکته دا ده چې یقینا ابو طالب تمام جسم د نبی رسول الله د حفاظت لپاره وقف کړو، تمام جسم، خو قدمونه په کفر باندې ټینګ کړي وو، قدمونه په څه باندې ټینګ کړي وو؟ قدمونه په اسلام نو ټینګ کړي. دې وجې نه بار بار دا دعا وغوښتل پکار دي، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله زمون قدمونه په اسلام باندې مضبوط کړه. دا قدمونه په اسلام کې نو قدمونه په کفر کې وو، دې وجې نه عذاب به ورته د طرفه د قدمونو میلاویږي. علي رضی الله تعالی عنہ راغی چې کله ابو طالب وفات شو، دا د علي رضی الله تعالی عنہ پلار ابو طالب دا پلارو دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام درها دا الله پاک پیغمبر استاغه گمراه تر وفات شو، استاغه گمراه تر شو وفات شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې سترګو نه اوښکې بهېدې، وی علي لاړ شه دفن یې کړه، علي لاړ شه دفن یې کړه. وی د الله پاک پیغمبر په کفر باندې لاړو، وی علي دفن یې کړه، کنه زه چې هم دفن یې کړه، دفن یې کړه، لاړ شه دفن یې کړئ. علي رضی الله تعالی لاړو، غسل یې ولا ورکو، دفن یې کړو، غسل یې ولا ورکو او دفن یې کړو. چې علي رضی الله تعالی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی اغتسل، علي ته په خپله غسل وکړه، په خپله غسل وکړه. د دې نه فقهاو دا مسله کړې ده چې وایي کله یو انسان کافر ته غسل ورکړي هغه ولمبوي، بیا دې انسان له په خپله غسل کول پکار دي، په خپله ورته هم څه پکار دي؟ غسل پکار دي. او د ابو طالب څلور زامنو، یو طالب و، یو عقیل و، یو جعفر و، یو علي رضی الله تعالی، دا څلور زامنو، دا دوه په کفر باندې په دغه ټایم کې، عقیل او طالب دا په کفر باندې او جعفر رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی ایمان راوړی و. نو د ده میراث صرف د دوه زامنو ته میلاو شو، عقیل ته او طالب ته. جعفر رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی ته د میراث کې اسم میلاو نشوه. دا مسله ده د کافر نه مسلمان میراث نشي وړلی، نو د پلار کافرو زامن مسلمانان، خو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وفات شو ابو طالب کنا، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو، او د مکې والو تکلیفونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د حد نه زیات شو، د حد نه زیات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل غلام د ځان سره کو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ، وی راځه طائف ته ځو، په مکه کې زمون خبر څوک نه مني، کېدای شي په طائف کې زمون خبرې ته څوک غوږ کېږدي، کېدای شي هلته زموږ څه ملګري پیدا شي. نبی علیہ السلام په دې اسرې باندې طائف ته لاړو چې کېدای شي زمون خبره هلته ومنلی شي. نو 10 نبوي و 10 نبوي او د شوال میاشت وه، یعنی د وړوکي اختر چې کومه میاشت ده د شوال میاشت وه، او نبی علیہ السلام طائف ته لاړو. په طائف کې 3 وروڼه وو، او دا 3 واړه د طائف سردارانو، دا 3 واړه د طائف سردارانو، د یو نوم عبد و، د بل نوم مسعود و، او د بل نوم حبیب و. دا 3 وروڼه او دا 3 واړه د طائف سردارانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړ د دې 3 واړو سره ملاقاتونه وکړو. نو د یو ورته وویل چې نبی علیہ السلام کله هغه ته دعوت ورکوي، زه د الله پاک پیغمبر یم او په ما باندې ایمان راوړه، زه د الله نبی یم په ما باندې ایمان راوړه.
هغه ورته دا جواب ورکو وی الله تبارک وتعالی جو پتا باندې د خانه کعبه دا پرده شلول غواړي چې ته نبی جوړ کړی الله د خانه کعبه دا پرده روغه خوخه نه ده چې ته نبی جوړولې داسې جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړ چې دا غنه مایوس شو دی بل رور لراغه چې دی بل راغه کنه دی بل ورته جواب ورکو وی الله تبارک وتعالی په دې دومره مخلوق کې جستانه بغیر بل څوک نه مونته چې پیغمبر جوړ کړي وي الله ته نبی جوړ کړي الله ته پیغمبر جوړ کړي بل څوک ورته نه میلاویدل او چې کله نبی علیہ السلام د دریم لاړ کنه دا غدریم ورته جواب ورکو وی زستا سره خبرې نه کول غواړم زستا سره خبرې نو کوم د سره خبرې کوم نه وی ځکه کو چېرته ته د الله پیغمبر یې او بیا زستا انکار کوما نو بیا به په ما باندې د الله عذاب راشي او کو ته د الله پیغمبر نه یو دعوه کوي نو بیا ته داسې انسان چې ستا سره د خبرو د سره ضرورت نشته دی زه ستا سره خبرې کوم نه خو ایمان یې رانوړ خبرې ته غوږ کېنښود نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دې درې واړو نه ناامیده شو نه واپس شو نو په کار خو دا و چې خبره خو نه منله خو زه مسافر دی پرېږده وایي چې ځي خو دا دومره ظالمانو چې د طایف کم الکانو داسې لوفر ټایپ الکانو هغې ته اواز وکړو وی دا کم الک چې راغلی دی دا مسافر چې راغلی دی دی وایي زه پیغمبر یما په کاڼو یې وولی وی ولی پکانو وی شړی د طایف نه نو د طایف چې څومره الکانو لوپرانو او ماشومانو هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې شو وروسته د طایف لوپران الکان دي او مخې ته د دواړو جهانو سردار روان دی مخې ته د دواړو جهانو سردار روان دی او شاته پسې الکان چغې وی او پکانو یې ولي پکانو باندې ولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زید ابن حارثه دی روایت کې راځي او چې په نبی علیہ السلام په گزار کې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ځان مخې ته کو وی نبی علیہ السلام به چې یو قدم پس مکه کې خو دوی بوله د خپل په غرګي وشتا نو چې هغه به چتاوله بل به کې خو نو دا بل به په غرګي وشتله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دومره د کانو گزارنو کړو دومره د کانو گزارنو کړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپونه ویني روانې شوې دا کانې چې دا سویني کوي خو ځای نه کنه دا غشې خونده چې ځای ویني کوي کانې خو په کانې سره خو پاله سانوي نه راوځي خو دومره زیاتې په کانو باندې وشته دومره زیاتې وشتې د نبی علیہ السلام د بدن نه سره روانې شوې ویني روانې شوې روایت کې راځي وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم پیزار پخپو کمې پاڼې پخپو هغه د وینو ډکې شوې دومره به گزارونه په نبی علیہ السلام وکړو دې بدبختو به چې کله نبی علیہ السلام کېناستو او لاسونه به یې په ځان باندې داسې کړو او د دوی د کاڼو نه به یې ځان پټ کړو په دوی کې به یو بدبخت راغی نبی علیہ السلام به یې د اوږو نه ونیو نیغ به یې کړو چې نبی علیہ السلام به په ځمکه کېناست او ځان به یې د دوی د کاڼو نه پټو سر به یې داسې ښکته کړو یو بدبخت به راغی بیا به یې اوچت کړو او چې وبه یې درو بیا به یې پرې د کاڼو ګزارونه شروع کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بیهوشه شو ځمکې ته راتاو شو چې کله ځمکې ته راتاو شو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ورمنډه کړه او نبی علیہ السلام یې په اوږه کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ منډې وی روان دی شاته پسې هلکان روان دي په کاڼو یې ولي چې په کاڼو یې وی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دومره وارخطا شو کنه چې دغلته کې د عتبه باغ و عتبه او شیبه تاسو پیژنئ دا د نبی اسلام د ټول نه غټ دشمنانو د عتبه باغ نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی په ځان پوه نه شو د عتبه باغ ته وردننه شو چې د هلکانو نه پټ شي چې وردننه شو نو داسې یو ونه وه د انګور ونه وه هغې ته یې د نبي علیه السلام داسې سملو او زید ابن حارثه رضی الله تعالی سره کېناستو هلکان ترې واپس شو چې واپس شو عتبه چې نظر شو که نه په نبي علیه السلام باندې نبی علیه السلام پوښ کې راغی داسې سر یې اوچت کړو
چې سر اوچت کو دغلته کې عتبه ناست و مخامخ د هغه باغ و چې کله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نظر پرېوت که نه پرېوتو د عتبه د سترګو نه مو اوښکې روانې شوې. اوس دا هغه دشمن دی چې د نبي علیه السلام په مرګ پسې به ګرځېدو. د ده د لاس نبي علیه السلام مکه پرېښې وه، خو چې کله د نبي علیه السلام دا حالت ولید که نه د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. طایف والو تاسو د سره ډېر ظلم وکړو. طایف والو د محمد سره داسې نه و پکار، تاسو سره ډېر ظلم وکړو، ډېر ظلم خو وکړو. نو داسې د انګور یو غونچه راوشوکوله، د انګور یو غونچه راوشوکوله او بیا چې په خپله وړه نو ځان ورته ملامت ښکارېدو. نو خپل غلام یو دا عداس نوم و، عداس خپل غلام ته عداس ته وي دله اوسه د انګورو دا ورله ورکړه او دا ورته ووایه چې ستا د زما په رشتهدارۍ باندې قسم چې ګورې دا واپس ماته نه کړي، د انګور نه خامخا وخوره، دا ماته واپس نه کړي. نو چې عداس د انګور نبي علیه السلام له وړه که نه وی دا عتبه راولېږل او و چې ستا د زما په رشتهدارۍ قسم یې، خیر د کو دشمنان یو خو رشتهدار مې یې چې دا ماته واپس نه کړې، د دې انګور نه خامخا وخوره. تا سره طایف والو ډېر ظلم وکړو. نو نبي علیه الصلاة والسلام چې د هغې انګور نه داسې یو دانه راوشوکوله که نه، نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله وویله. عداس ورته وایي دا کلمه خو دلته څوک نه وایي، په دې ښار کې خو دا الفاظ ما د چا نه دي اورېدلي، دا تا د کوم ځای نه وویلو؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ولې ته د کوم ځای یې، ته د کوم ځای یې؟ نو هغه ورته وایي زه د نینوا یم، د نینوا. وی کوم نینوا؟ د کوم چې زما رور یونس ابن متا اوسېدونکی کې و. دی ورته وایي ته یونس څنګه پېژنې؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي زه پیغمبر وم او هغه زما رور یونس ابن متا هم سو پیغمبر، هغه ځکه پېژنم. وی دې عداس رامنډې کړې او د نبي علیه السلام یې دا لاسونه او دا خپې ښکلول شروع کړه، ځکه دی په خپله عیسایي و. د نبي علیه السلام دا خپې او لاسونه یې ښکل کړو. وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قسم په الله ته د الله پیغمبر یې، ته د الله پیغمبر یې، د غلام په ایمان راوړو، ایمان راوړو. نبي علیه الصلاة والسلام د هغې انګورو نه یو څو دانې داسې وشکولې او یې خوړلې. داسې په اسمان کې یو ګړز وختو، چې یو ګړز شو نبي علیه السلام بر اسمان ته وکتل، ځکه نبي علیه السلام په دغه ټیم کې څه الفاظ وویلو چې کله خپل حالت ته وکتل کله چې د وینو سور دی او په اوښ کې راغی، نو داسې اسمان ته وکتل او نبي علیه السلام د خولې نه یو څو الفاظ ووتل. وی اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس. الله ته ما چاته سپارې، الله خیر زه دې چاته پرېښودمه، دشمن په لاس دې ورکړم. الله طایف والو دا زما څه حالت وکړه، الله زما دې حالت ته وګوره چې د نبي علیه السلام د خولې نه دا الفاظ څنګه ووتل که نه. الله ما چاته سپارې، تکلني الی عدو، الله دشمن ته دې وسپارلم، د دشمن په لاس دې ورکړم. الله بس د الله جوش راغی، الله په غضب کې راغی، په اسمان کې یو ګړز وختو، چې یو ګړز وختو نبي علیه السلام داسې بره وکتل که نه، جبري علیه الصلاة والسلام دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي د الله پاکه پیغمبره الله راولېږلم. طایف والو مکې والو چې ستا سره څه وکړه الله ولیدل، زما سره د غرونو فرشته الله رالېږلې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما حبیب ته ووایه چې ما ته حکم وکړي چې دا زه پې دا غرونه راجیف کړم. د مکې او د طایف دا خلک د دې دوه غرونو په منځ کې ومږم چې دوی تا سره څه وکړه هغه ما ولیدل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي نه جبریل داسې مه کوه، جبریل داسې مه کوه، زه الله رحمت للعالمین را لېږلی ما، زه الله غضب نه یم را لېږلی.
خیر دی که دوی ایمان راوړي جبریله خیر دی که دوی ایمان را نه وړي د دوی اولاد به راشي هغه به ایمان راوړي د دوی اولاد به راشي هغه به څه راوړي ایمان راوړي دا د نبی علیه الصلاة والسلام نن مونږ خپل نفرت ته وګورو مونږ خپلو دشمنو ته وګورو په یو بل پسې مونځ نه کوو په یو بل پسې نه ودرېږو یو بل سره دشمنۍ دي په ده پسې مونځ کېږي په ده پسې نه کېږي په تا پسې کېږي په ده پسې نه کېږي په یو بل فتوی دي د نبی علیه الصلاة والسلام د سر دشمنان دي د نبی علیه السلام محبت ته وګوره الله خیر دی کو ما په ګټو ولي الله زه خو تا رحمت را لېږلی ما الله زه خو تا غضب نه یم را لېږلی خیر دی کو دوی ایمان نه راوړي الله د دوی اولاد به ایمان راوړي دوی اولاد به ایمان راوړي ورنه یو پلته مسافر دی یو پلته د الله پیغمبر دی یو پلته په مخ د ځمکې څوک شته دی نه د هغه د خولې نه د الفاظ بې اختیاره ووتل الله په چا مې سپاري الله په چا مې سپاري الله ورته وایي زه مګم په دې غرونو کې الله نبي علیه السلام وایي نه 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 زه رحمت یم زه بدل اخیستونکی نه یم دا د نبی علیه الصلاة والسلام د سفر واقعه د طائف بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دغه عداس چې دی عداس ما چې ته نبی علیه الصلاة والسلام لی دا انګور راوړو دی چې کله بیا دا عتبه نه دی دا نبی علیه السلام سخت دشمن ما په دغه ټایم کې په نبی علیه السلام باندې د عتبه هم ترس راغلی و حالانکه په جنگ بدر کې د کافرو جنډه چې وه دا د عتبه سره وه په جنگ بدر کې د کافرو جنډه د عتبه سره دومره د نبی علیه السلام سخت دشمن و خو په دغه ټایم کې په نبی علیه السلام ترس راغلی نو چې کله دا عتبه او شیبه دا دواړه وروڼه دي غزوه بدر ته تله که نه د نبی علیه السلام خلاف دا عداس چې دی که نه د دوی په خپو پورې نښتی دا خو د دوی غلام و که نه وی الله ته وګورئ چې مه هغه د الله پیغمبر دی تاسو د هغه مقابله نه شئ کولی خدای ته وګورئ الله ته وګورئ د خپلو بوتانو ته وګورئ دا خلاف مه ځئ مزه هغه سره جنگ مه کوئ خو عتبه او شیبه لاړ او هلته بیا مردار شو په جنگ بدر کې دواړه هلته مردار شو نو دا یو ځل د نبی علیه الصلاة والسلام نه عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره په تا باندې چېرته د غزوه احد نه سخته ورځ بله راغلې ده ځکه په غزوه احد کې د نبی علیه السلام او یا یاران شهیدان شو او یا ملګري شهیدان شو او غاښونه مبارک یې ووتل هغه هم شهیدان شو نو عایشه بیبي دې تپوس کوي وایي د الله پاکه پیغمبره په تا باندې چېرته د احد د ورځې نه بله سخته ورځ راغلې ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي او عایشه ستا قوم چې زه ډېر تنګ کړم که نه او ستا قوم زه چې کله د مکې نه ویستم که نه او په کومه ورځ زه طایف والو لاړم طایف والو چې ما سره څه کړي دي که نه هغه شان سخته ورځ په ما نه ده راغلې بیا هغه د ټولو نه سخته ورځ وه د طایف هغه بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د طایف نه واپس شو نو په واپسۍ کې مقام نخله یو ځای دی هلته یو څو ورځې نبی علیه السلام قیام وکړو هلته پاتې شو او د شپې مونځ کو نبی علیه الصلاة والسلام او په مانځه کې د قرآن تلاوت کو او د سوره احقاف الله تبارک وتعالی بیا دغه یو څو پیریان دغه ترل تقریبا 9 کسان 9 تنه نبی اسلام د شپې مونځ کو په مقام نخله کې او 9 تنه داسې د پیریانو تیریدل هغه قرآن واورید او بیا خپل قوم ته لاړو هلته هغوی دعوت شروع کړو د هغې ذکر په سورې احقاف کې په دې آیت کې دی وایي صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا چې کله قرآن واورید که نه وی چپ شئ او قرآن ته یې غوږ کېښود فلما قضیه کله چې نبی علیه السلام د قرت نه فارغ شو که نه نو ولوا الی قومهم منذرین خپل قوم ته لاړ او دعوت یې شروع کړو دغې پیریانو دغې 9 تنو د پیریانو ایمان راوړو چې کله
طائف والو د نبی علیہ السلام ایمان رد کو. بیا نبی علیہ السلام واپسې کې مکی ته را روان دی. نو چې مکی ته راته کنه نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وې دا الله پاک پیغمبر مونږ به چرته ځو، مونږ به چرته ځو؟ مکې والا خو تعالی رستلې دی، مکې والا خو ته د مکې نه شړه دی، مونږ به اوس چرته ځو؟ ته مکې ته څنګه ځې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وې زید الله به خیر کی او الله به زمونږ د اسلام غالب کی، ته پروا مه کوه. نبی علیہ السلام چې مکې ته راورسېدو یو تن و هغه ته وی ما ته پناه راکا، ما ته څه راکا؟ پناه راکا. هغه ورته زه تا ته پناه نشم درکولی. د بل تن نه پناه وغوښته ما ته پناه راکا، هغه ورته زه تا ته پناه نشم درکولی. بیا یو دریم تن لاړ چې د هغه نوم مطعم و، نبی مطعم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطعم ابن عدی هغه لاړو، دا د عدی زوی مطعم ابن عدی وی ما له پناه راکا. نو مطعم ابن عدی د نبی علیہ السلام دا خبره منظور کړه ته زما په پناه کې او خپل زامنو ته خپل ورونو ته وی توري راواله او د خانه کعبه نه غیر چا پیره ودرېږي، د حرم په دروازه کې ودرېدو او په خپلم په وښ باندې کېناستو، توره راویستله او چې توره راویسته چغه یې کړه وی محمد ابن عبدالله ته ما پناه ورکړې ده. اے مکې والو اے قریش والو خبر شئ محمد ته ما پناه ورکړې ده، خو چا ورته څه ووینو زما تورې ته به یې سمې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو حجر اسود لومبې ښکل کو بیا د خانه کعبې نه یې وچه کرې ګیر چاپېره ولګولې، طواف یې وکړو او بیا 2 رکعته لمونځ یې وکړو. د هغې نه پس بیا کور ته لاړ. چې کور ته لاړ د دې وجې نه بیا په غزوه بدر کې چې کوم قیدیان شو کنه، کوم خلک قیدیان شو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه زمانه کې وویل وی کو چرته مطعم ابن عدی وس موجود وی کنه او په ما پسې راغلی وي چیرې دا کوم قیدیان تا سره دي دا آزاد کا، وی دا پلیتان او دا ناپاک په ما د مطعم ابن عدی د وجې نه آزاد کړي، خو هغه نشته مړ دی. نو دا هغه سړی چې چا نبی علیہ السلام ته څه ورکړي وه؟ پناه ورکړي وه. وی کلن په ما پسې هغه راغلی وی که نه د نبی علیہ السلام سره به د احسان دومره غټ احساس و، چا چې ورسره لږ غونته احسان و په که نه د هغې ورسره ډېر نن سبا ډېر خلک احسان فراموش که نه تو سره ما احسان وکړه، ډېر غټ احسان به ورسره کړي، مړه بیا سبا وایي تا ما سره څه کړي، تا ما سره څه ښېګړه کړې ده. د نبي علیہ السلام سره به چې چا معمولي غونته کې ښېګړه وکړه، معمولي غونته احسان به وکړو، نبي علیہ السلام به هغه ټول عمر یاد ساتو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په غزوه بدر کې چې کله کافر قیدیان شو کې مطعم ابن عدی ژوندی او ما پسې راغلی وي او راته ویلی وي چې دا ناپاک آزاد کنه دا ټول به ما آزاد کړي وو، خو هغه نشته دی. نو هغه نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار سور کې صرف 3 ورځې ایثار شو او بیا د غار سور نه اراده وکړه د مدینه منورې په طرف باندې. 4 کسانو، یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل، یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او دریم سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آزاد شوی غلام عامر بن فهیره ورسره او یو ورسره لار خودون کې عبد الله ابن اریقط دلا په دغه ټیم کې مسلمان نو کافر وو، خودل به خلکو اجرت ورکو، اعتمادي سړی او خلکو ته بیلار خودله. نو دا 4 تنه وو او 2 ورسره اوښې وي او د غار سور نه روان شو د مدینې منورې په طرف باندې. دا عبد الله ابن اریقط چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د دریاب غاړې طرف ته ویستل، یو ناشنا لار وه دې دپاره چې د مکې خلک پر اپسې نشي.
نو داسې روان دي روایاتو کې راځي وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمې نه پناه کېده کنه د مکه مکرمه پاتې کېده نو نبی علیہ السلام داسې راوګرځېده او د مکې ته کتل او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې وی ای مکې ما ته ډېره خوښه او زما ستا نه زړه نه کېږي ما به چېرته ته نه وي پرېښې کو ستا اوسېدونکي زه نه ایستلی خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما په تا کې نه پرېږدي نو ځکه ستا نه روان یمه ځکه انسان چې په کم وطن کې پیدا شي که نه په کم ملک کې پیدا شي که نه کو هغه ډېر خړ پړ وي خو انسان ته ډېر خوږ وي او کو خپل وطن خوږ نه وي نو دا مسافر به تې په سرو سترګو نه تلو دوی هغې رڼاګانو له ځي د بار ملکونو رڼاګانو ښارونو له ځي خو چې د خپل کلي نه جدا کېږي نو په دې خړو خاورو پسې په سرو سترګو جاړي دا ولې دا خپل کلی خپل وطن ډېر زیات خوږ وي ځکه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داسې وکتل نو په ژړا شو وی ای مکې کو ستا اوسېدونکو زه ستا نه نه ایستلی نو ما به چېرته ته نه وې پرېښې او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې آیاتونه نازل کړو د الله پاکه پیغمبره دې کلي ته به دې واپس بیا راولمه خپه کېږه ما خیر دې کو نن ته په جړا باندې روانې یو ورځ به راشي چې په غلبې باندې به دې کلي ته واپس راځي تعالی به فتح در کومه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورسره دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په عمر کې لکشرو په عمر کې ته کشر خو د بدن نه به داسې ښکارېده چې د نبی علیہ السلام نه مشر دی داسې به ښکارېده نو چا چې به تپوس وکړو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وی دا ملګری در سره څوک دی ملګری در سره څوک دی نو ابوبکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا هغه انسان دی چې ما ته لاره ښایي دا هغه انسان دی چې ما ته څه ښایي لاره ښایي نو د خلکو به دا مطلب و چې کېدای شي دا ورسره لاره ښودونکی وي ځان سره څوک روان کړی او د ابوبکر رضی الله تعالی مطلب به دا و چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لاره ښایي ما ته د جنت لاره ښایي نو ابوبکر رضی الله تعالی دروغ نه ویلو د هغه په ذهن کې او په سوچ کې دا و چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لاره ښایي خو بل سړي به ترې دا فهم کړه چې دا ورته چېرته د مدینې منورې لاره ښایي چې کله یو مسلمان بل مسلمان ته اچانک خوشخبری ورکړه د هغه په وهم او ګمان کې دا خوشحالي نه و او تا ورته دا زیری ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و دې مسلمان له به الله تبارک وتعالی جنت ورکي د ده کړي ګناهونه به الله معاف کړي ده ته به الله تبارک وتعالی مغفرت نصیب کړي د دې وجې نه تا ته پته ولګېده چې د پلانکي انسان باندې دا خوشحالي راغلي او هغه ته پته نشته دی نو اچانک ورته دا خوشخبري ورکوه اچانک پې دا زیری کوه چې د هغه په خیال کې نه و ته ورته دا خوشخبري واورئ چې هلکه ګورې دا کار داسې شوی نو په دې زیری ورکولو کې هم ډېر ثوابونه دي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی په د انسان مغفرت نصیب کوي د دې وجې نه عبدالله ابن مبارک رحمه الله لره یو سړی راوستی شو وی حضرت په ده باندې 200 روپۍ قرضه ده کو تاسو یې ادا کولی شئ نو ډېره به ښه نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله په چټ کې لیکل وکړلو یو کاغذ کې او دا کاغذ چې دا به زما منشي له ورکوي او هغې سړي له ورکوي ته ورسره لاړ شي اوس دا سړی چې لاړ دا کاغذ رضان سره اغستی دی او
د عبد الله ابن مبارک رحمه الله هغه منشي له دا کاغذ ورکو چې کاغذ ورته ورکو وی دا ماته عبد الله ابن مبارک رحمه الله را کړی دی او هغه وی چې کم 200 درهم دي هغه دي تا ته درکې. اوس منشي چې کاغذ ته وکتل نو په هغې کې 2000 لیکلي او دا کس وی چې ماته ویل چې تاله دي 200 درکې. نو د دې وجې نه منشي په خیال کې راله چې کېدی شي عبد الله ابن مبارک رحمه الله خطا شوی د 200 په ځای باندې 2000 لیکلي خطایي تې نه شوي. نو عبد الله ابن مبارک رحمه الله لراغه وی حضرت تا نه غلطی شوی دا هغه کس مطالبه د 200 کوي خو تا خو ته 2000 لیکلي دي. عبد الله ابن مبارک رحمه الله ورته او فرمایل اوس 2000 نه اوس پر لسوار لزره ورکای. هغه منشي ورته خپل دغه کې حضرت ولې په خلکو باندې خپل مال داسې خوړی دا هغه ضرورت د 200 دی تا 2000 لیکلي وي زه اوس رالم نو ما ته وایي چې اوس پر لسوار لزره ورکای ولې خپل مال داسې په خلکو باندې ویشي. نو عبد الله ابن مبارک رحم الله ورته فرمایل وی کو زمان نوکر خو چې زه سوام هغه کوه او کو زمان نوکر نه نو چې څه دې مرضي وي هغه کوه. وی دا مې ځکه داسې کړي دي چې دې ما پسې راغلی 200 درهم وله نو که چېرته ته وله 200 درهم ورکړې خو تا نه مخکې نه د په زړه کې دا خوشحالي دی چې ماله به 200 درهم راکوي خو چې ته دله 2000 درهم ورکړې ما تا ته 2000 درهم لیکلي وو نو چې ته وله 2000 درهم ورکړې نو د ده په وهم او ګمان کې م نه و چې ما ته به 2000 میلاویږي او میله ورته 2000 شوې نو زه به د نبي علیه السلام د دې حدیث مصداق وګرځمه چې کوم مسلمان د بل مسلمان باندې اچانک خوشخبري واوروله اچانک ور خوشحالي زړه ته دننه که الله به د ګناهونه معاف کړي وی زه د دې حدیث مصداق ځان جوړول غواړم لاړ شه اوس ورله 200 درهم ورکړه ځکه د 200 نه هم هغه خبر شو چې ما په دې کاغذ کې 200 لیکلي دي اوس ورله ته 200 ورکړه چې دی اچانک خوشحاله شي او زه د نبي علیه السلام د دې حدیث مصداق جوړ شم. نو کوشش کوه چې یو مسلمان باندې خوشحالي راغلې ده که نه ته هغه به زیری ورکوه په دې نیت یې ورله ورکوه چې الله په ما ته مغفرت نصیب کړي. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د یو انسان زړه ته اچانک خوشحالي دننه کول دا د نفلو د عبادت نه بهتر دی. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د یو مسلمان زړه خوشحالول دا د فرض نه وروسته بهترین عبادت دی. یو فرض دی که نه د فرض نه وروسته بهترین عبادت چې دی هغه د یو انسان زړه خوشحالول دی. اول خو موږ له پکار دي چې د چا زړه ته دک ونه رسو د چا زړه ته درد ونه رسو بلکې کوشش دا کو چې زمانه دی انسان ته خوشحالي ورسي زمانه دی انسان ته د زړه سکون ورسي نو کوشش دا کوه. بل زیری په خلکو باندې کوه په دې نیت سره چې دی به زه اچانک خوشحاله کم او زه به د نبي علیه السلام د دې حدیث مبارک مصداق وګرځم. داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ. تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک